د حلقه پی کې 25 پر لري پرته سیمه چروړی مازی کې جماعت اسلامي ته نقصان. د چروړی کلي 15 شپېته کسان د ساو خان، علیزر خان، عبدالاحد او جاوید خان په قیادت کې د جماعت اسلامي نه مستفي شو او په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. من د جماعت اسلامي نه او تحریک انصاف کې کامران خان سره شمولیت وکړو. سره د انصاف کسانو ساو خان دی چې تاسو مخامخ نه د سره پیرنوش خان، نور خان، افضل خان، انور خان، تای خان، نیاز خان، زرخان، علی زرخان دا جدا بل خاندان دی. لیاقت علی، اعجاز خان، اتانوش خان، امرالله، حمایت و اسلام خان، بشیر احمد، واجد علی، مهتاب خان، عبدالله دا خاندان دی. نور محمد خان، خیل محمد، حبیب الله خان، عباس خان، سعید خان او سبحان خان، اسلام خان او بل فیملی دا ولی محمد خان، عمر حیات خان، سید علی خان، جنید خان، میاجان، حسن زاده او بخشاد، مشاد، بختاج، سید محمد، اقبال خان، مختار، انور حسین، زاہد حسین، نصیب زر خان، عبید، طاہر، نوید، امین شاہ ماما، خیبر، افسر شاہ، طاہر، راضی خان، بابو، اشرف، ثابت اللہ، کل خان، تورے، فواد، داود شاہ، نواب خان، نہار، نازولی او مروت خان او بل فیملی دا جاوید خان، علمگیر خان، افضل خان او شاهد خان. د ټولو باضابطه په دې پارټای کې د دې جنډې لاندې د شمولیت اعلان کړی دی. په بیټک خوجرا چروړی کې راجوړ د شمولیتي تقریب مشر میلما د قومي اسمبلی سابق امیدوار و ضلعي سینیر نائب صدر کامران خان وو. په تقریب کې سید انور باچا، حاجی زرین خان، ناظم چروړی، طارق عزیز، ډپټي جنرل سیکرټري لیاقت خان، افتاب خان، کامران خان نګری، تاج خان، سابق ناظم جمیل خان، واحد قرار او د انصاف ټیچر اسوسییشن مندن صدر سراج الله نه علاوه کارکنانو ګډون کړی وو. کامران خان او نور میلمنو نوی شامل شوي کسانو ته د پاټۍ ټوپۍ په سر کړې، ورته د چیرمین عمران خان په قافله کې په شمولیت هرکلې وویل. تقریب ته سابق امیدوار کامران خان، سید انور باچا، حاجی زرین خان، تاج خان، واحد قرار، لیاقت خان، ناظم طارق عزیز او افتاب خان خطابونه وکړل او د چیرمین عمران خان په ویجن یې خبرې وکړې. مقررینو وویل چې سابق وزیر اعظم چیرمین عمران خان په حقیقي معنو کې د ملک نه فلاحي ریاست جوړاوه، خو په ملک د تیرو 15 یا کالونو مسلط خلکو هغه خپل ویجن او سوچ ته پرې نه ښودو. هغوی زیاته کړه چې د پاکستان خلک په د عمران خان صرف صحت کارت ټول عمر یاد ساتي چې په د غریبو خلکو هر قسم علاج د ملک په بهترینو هسپتالونو کې کیږي. هغوی زیاته کړه چې عمران خان اوس زموږ مجبوري نه بلکې ضد جوړ شوی او پر روان الیکشن کې بعد د پاکستان عوام عمران خان په 2/3 اکثریت وزیر اعظم جوړوي. په دې موقع کامران خان وویل چې بغیر د منبر او وزارت نه راله وزیر اعلی محمود خان، د منسټر سی ان ډبلیو ریاض خان او ډیډک چیرمین سید فخر جهان باچا په کوششونو فن راکړی چې پر حلقه پی کې 25 کې ترقیاتي کارونه روان دي. داسې حکومتونو په کار دي چې د ملک د تقدیر بدلېدو سوچونه کوي. زما عزتمندو نن پاکستان تحریک انصاف شاته ولې شو؟ هغه کولا د آیین او د قانون بالادستي غوښته، هغه جمهوریت مضبوطېده غوښتو، هغه نیب اداره چې د مضبوطول غوښتو، هغه ورسیز پاکستانیانو له حق غوښتو او هغه ای وی ایم الکترونیک ووټینګ ماشین چې کوم دی هغه غوښتو چې دانلای د ختم شي په دې ملک کې. خو انتهایی د افسوس سره دا خبره چې رژیم چینج راغی او هغه خلکو اعتراف وکړو کوم چې د پی ډي ایم نه 14 پارټۍ ناستې دي آن ریکارډ پرته له په ټي وي باندې چې کو عمران خان صاحب دا 2 کال حکومت تېرولې، نو په موږ باندې داسې کیسونه چې موږ ټول به د جیلونو شاته پراته وو، عمران خان به یوازې په دې خاوره پاتې او سیاست په خپل کوو. داسې ځوان انشاءالله زمونږ ابونیر الله پاک راکړو چې په اسمبلی کې به ودني کوي انشاءالله او الله پاک ته ول ټیکټ ورکړي، بیا د خدای کامیابی ورکړي. د ټول نه اول زه دغه خاندان ته مبارکي ورکوم چې هغوی په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت وکړو، پوره خاندانو کو نو دې ته زه د خپل طرف نه مبارکي ورکوم. انشاءالله د دې نېشنل پارټۍ جنازه به وباسمه انشاءالله پوه شوئ. او موږ ټول یو شی یو، موږ د بیټ ملګري یو ټول ښه دا کته بره پکې نشته، پوه شوئ. انشاءالله جنازه به ولې وباسو که خیر او سړی ورپسې موږ راپاسول دی کامران خان. نن په پیچ کې په امازو کې خلک ولې کار کوي، د چملې په روډونو خلک ولې کار کوي،
په خودوخیلو کې خلک ولې کار کوي؟ نو رشید خان د الله ژوندی لري، هغه به وایي زه چې الله پاک پیدا کړی ما پیر بابا لوی کړی ما بل سړی نه دی لیدلی. نو موږ خو چې الله پاک پیدا کړي او پیر بابا لوی کړي نو د شراکبند او د سردار نه بغیر موږ منبر نه دی لیدلی. خو تاسو خلکو نه تپوس کوم په دې مازدیګر کې آیا میگا پروجیکټ یې کړلی وای نه دی کړی؟ په دې شپږو میاشتو کې ولې کار شروع کړو؟ نو زه د هغې کریډ کامران خان ته ورکوم. که شاته ورپسې چوکه نه وي نو په کیل کې ټول ارتاو شوي وو لکه د لیدو قابل وو. خو ښه د الله تعالی پیدا کړې. د هرې زمانې فرعون ته الله پاک موسی رالیږلی. زه نن هغه فرعونانو ته وایم چې نور هواګانې مه بدلوئ، تاسو نه هوا په خپله وتېده او راځئ دې طرف ته ځو چې موږ تاسو نن په شریکه باندې یو فیصله وکړو. هغه دا چې د دې قوم د دې ملک او د دې اختیار واخلو. او زه دې ځوانانو ته وایم، دې ځوانانو ته چې لکه چې دوا کوئ چې واک مې خپل شي، هغه مصره کوي چې دوا کوئ چې واک مې خپل شي، ستاسو په دیدن پسې به کډې ګرځو. زما دې په الله قسمي که تاسو موږ پسې رالی، زموږ دې په الله قسمي چې موږ به تاسو له ستاسو د مسلو حل ستاسو په کور کې راوباسو. هغه به د قومي اسمبلۍ ممبري، هغه به د صوبایي اسمبلۍ ممبري چې یو ځل وشي او بیا خلکو ته وایي ما له ووټ راکړه، موږ له دا ځلې صرف ووټ راکړئ. ستاسو دې په رب قسمي که موږ کې اهلیت نه و، یاره که ده کې نه و که نه ما ور ورکړو، زما دې بیا په الله قسمي ده. دا د اهلیت خبرې دي، د اهلیت خبرې دي. دې قوم بار بار دوکه شوی دی، بار بار مطلب دا دی دوکه خوړله. قوم راځئ چې نن بیا د هغه دوکې نه ځان وساتو او خپل مشر لم دا باور ورکوم چې څوک به څه وایي څوک به څه وایي، خو دا بیټک دا اجره یادېږي او روغه اجره ده. نن دا اعلان چې دی دا د دوه درېو کسو نه دی، دا روغه اجره په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوه. نن چې کوم خاندان زموږ سره شاملېږي نو په 2012 کې موږ په دې بیټک کې ناستو. په هغه ټایم کې کاکاجي ته ما وی عبدالاحد دي ته موږ خو کشران موږ خو به چېرته لاړو چا به خبره هم نه اورېده زموږ. نو مې یاره موږ کشران یو ته زموږ سره شامل شه نو مې کم از کم څه خبره خو به کوې. نو هغه ما ته یې زه پکې سوچ کوم. نو 12 سال سوچ یې پکې وکړو. خو یو سړی چې ډایرکټ فیصله وکړي هغه غلطه کېدی شي، خو چې یو سړی 12 سال سوچ وکړي او بیا فیصله کوي نو دا غلطه کېدی شي نه شي کېدی. نو کاکاجي ته هم چې ډېره بهترین فیصله دې کړله، انشاءالله په ژوند کې به ته په دې فیصله باندې ستومانه نه شي. نو د زړه نه ورته ویلکم کوو. د دې نه علاوه عمران خان چې دی نو هغه چونکې تاسو ته پته سوشل میډیا دور دی، نوجوانان زیات ناست دي او که څوک د مابڼ په سر کې دی یا که ایلم په سر کې دی یا که د ډوما په سر کې دی، خو هغه د سوشل میډیا په ذریعه باندې د اسلام آباد د سیاست نه خبر دی. ځکه چې د دنیا نه یو کلی جوړ شوی دی. زموږ سره هلته دی په یو چای والا دی نو هغه د عدم اعتماد په دې ورځو کې به چې هغه راغی ما ته وایي څنګه چلو شو، زموږ سیټونه څو شو 176 شو که 72 شو. زه به نه وم خبر، هغه به خبر و. داسې که چېرته موږ د رشکې والا سره روان یو نو هغه به درته په سیاست باندې داسې شروع کړي ته به وایي چې ده په پولیټیکل ساینس کې پی ایچ ډي کړې ده. دا شعور عمران خان ورکو دی خلکو له، او د ملک یا نوجوان چې دی هغه د سیاست ته عمران خان راوستو. هغه موږ په هره پارټۍ کې یو عوامي خدمت دا د سیاست لومړنی محور دی. انشاءالله ټول به کوشش کوو چې هر یو کس په خپل خپل ګاونډ کې په خپل خپل کلي کې یو شمولیت اختیار کړي او باضابطه هغه موږ سره په دې ډله کې زموږ سره په دې پارټۍ کې په سفر مخې ته روان شي. پورا پاکستان کې د شمولیتونو سلسله روانه ده. د دې وجې چې زموږ په ټوله دنیا کې په ټاپ 10 لیډرانو کې عمران خان دی او زما په خیال باندې نن سبا چې د عمران خان نه علاوه دغه د ویژن نه علاوه اور څوک بل ځای ورکي نو د خپل ځان سره د خپلو بچو سره به ډېر زیات زیاتي او ظلم کوي. د هغې وجې دا چې هغه یو داسې عظیم لیډر موږ له الله پاک راکړی دی چې دا هر څه چې څه پټ کېدلو څه ما پیازو هغه راښکاره کړه او میدان ته یې کړه. او دومره عظیم لیډر چې په ډزو لګېدلی دی او په ډانګورۍ باندې تاسو کاته بلوس په سټیر باندې چې خطو په دومره تکلیف کې او بیا په سټیج باندې الټی هم وکړي، خو د هغې باوجود د عوامو
خوا یې نه ده پرېښې او خپل عوام یې په میدان باندې یوازې نه دي پرېښودي. دا زموږ لپاره ډېره د فخر خبره ده چې موږ د خان په ویژن کې د خان په قیادت کې او بیا موږ په بونیر کې الله پاک کامران خان یو ینګ لیډر راکړی دی چې 100% د عمران خان په ویژن باندې روان دی. خپل ورکرانو ته دا موضوع دی ګوټ ګوټ ته ځان را رسوي. تاسو تاریخ وګورئ، تاریخ ګواه دی چې زموږ د حلقې خپل ممبر خپل MP چې کوم د NP دی نو هغه به دومره دورې موضوع ته نه کړي څومره چې کامران خان کړي او کارونه هم ستاسو د مخکې دي چې دومره کارونه وکړو. اعلان کې دا لا ممبر نه دی خو د وزیر اعلی سپیشل فنډ دغه ورکړی و چې په هغې کې لکه کم بورونه چې په ریردره کې وشو تاسو مخکې دي په چروړی کې شوي دي اخوا طرف ته زموږ په علاقه کې په کلو کې شوي دي او څه پاتې دي او روان دي. نور PCC روډونه دي یا کچه چې کم نوي دي دا ټول پروګرامونه روان دي او تر ټولو زیاته توجه یې په موضوع ورکړې ده.